اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما چې ایوب خان نوم دی. موږ د کاکا صاحب سره نږدې پاتې کیږو. دا غزه نه راغلی یو. دوه پیرې دم ته راغلی یم. دا مې درېیمه پیره ده. ما درس خوړلی و. دا د ملا مورۍ چې دي دا کولو شوي د دې نه دا ارکالنساء غرق بار راوتی و. ډاکټرانو ته منډې ترړې مې وکړې خو هغې سره مې څه فرق رانلو. په همدې فیسبوک باندې مې د مولانا صاحب دا پروګرام وکتو. دې ته رالمه نو په پیل ځل چې رالمه دم یې کمه نو تاسو یقین وکئ چې 15 منټه پس زما بدن کې زبردست فرق رالو. ورپسې د ماسپښین مونځ ټیم و نو ما چې بیا مونځ کولو ټول مې په ولاړه وکړو. د دې نه مخکې ما په ناسته کولو هم سجیده مې نه شوه لګولی. چې کور ته ورسېدم هغه هفته ما پوره کوله نو پوره تانې فرق برابر شو. بیا هفته پس چې بیا رالمه بیا یې چې دم کمه ده خیره نو هغې نه پس تقریبا 99% اوس زه ټیک شوی یم. مزل هم کولی شم. مخکې به مې ځای په ځای دمۍ کولې او څه تکلیف راته نه وي. صرف 1% چې چېرته داسې جړک وخورم معمولي راته پته ولي دلته هم څه چل و دې ځای کې. نور امید دی چې هغې سره زه 99% ټیک شوی یم. او اوس دوباره چې راغلی یم نو مولانا صاحب هم انشاءالله بیا دوباره هم دم کي. خو اوس د معدې لږ تکلیف دی. اوس به پې دا دموم او شوګر به پې دموم او شوګر مې هم پې هغه ورځ دم کړی و نو تقریبا 278 او چې دم مې کو نو هغې نه پس بیا 176 ته رالو. اوس مې چې چیک کو اوس دوباره چې راتلمه یو 2 هفتې پکې ما ناغې مو کې. د هغې نه بعد اوس مې چې چیک کړی دی نو 127 دی. انشاءالله چې نور به هم ښه شي او الله پاک دې دوی ته د برکتونو زندګي ورکړي. خدای دې ایمان سلامت کړي. خو زه دا خواست کوم چې یقینا ډاکټرانو سره خو هم بعضې خلک الله ښه کوي. دا نه چې نه به ښه کوي. خو لکه چاته هم چې وګورو وی ډاکټرانو ته لاړو او څه نه کېږي. ډاکټرانو ته لاړو او څه نه کېږي. دلته راځئ ښه په مینه راځئ. مولانا صاحب ښه په اخلاص سره خلک دمئ. نه پیسې اخلي نه څه اخلي. دغه 100 روپۍ د نمبر دی هغه هم دې جومات کې خرچه کېږي. نو انشاءالله تعالی چې څومره کسان راځي څه قسم تکلیف یې ورته الله پاک به انشاءالله دا مشکل اسانوي. دا بیماری به الله ښه کوي او خدای پاک دې د ټولو ایمان سلامت کړي او پروردګار عالم دې مولانا صاحب ته د برکتونو زندگی نصیب کړي. ایمان دې نصیب شي او الله پاک دې مونږ ته اصلاح راکړي. خدای پاک دې مونږ ته پوهه راکړي. مولانا صاحب چې کوم تقریر وکړو ډېر د کمال نه ډکو. که مونږ په دې لغوندې سوچو کې انشاءالله زمونږ زندګۍ کې بدلون راتلی شي. ځکه چې دا خو مونږ هفته پس راځو دا ټول خلک راځي نو که داسې دی دا تقریر کوي نو ډېر بدلون پکې راتلی شي. او بدلون زمونږ په خپل ځان باندې منحصره ده چې مونږ لغوندې دې ته توجه وکړو انشاءالله هر څه به سم شي او الله دې په ټولو ورحمېږي. والسلام.